زه په لاره را روانه وم، دا عباس نومی دی، هغه راته لاس راواچوي، ما ته وایي چې ما سره به دا غلط کار کوي. ما ورته ویل ما خاوند ته وویل. زمونږ دې ښځې له ویډیو کړی وه او د هغې په سبا باندې دې نه جامې وشلولې. زه سرجي د ترنو اوسېدونکي یم د ډنډه، او زمونږ دغه شان مسله راغلې وه، د جنګ جګړې مسله زمونږ راغلې وه، او په هغې کې زمونږ دې ښځې له ویډیو کړی وه او دی بریک مې کوله وه، وایي چې موږ سره به دا دغه کوې، موږ سره به دا کار کوې. په هغې کې موږ پرون جګړه وشوه، په ما پکې سر مات شو. زه په الارچ هسپتال ته تللی وم هلته. بیا د جګړې نه پس په بېهوشه حالات کې د شپې په باندې 2 بجې وې، د هسپتال نه زه رالم ډایرکټ تاڼې ته. په تاڼه کې ما زه ځان نه خبر شوی نه یم، او د ما نه ګوتې ولګېدې، یو کس سره پکې روغ وشو. نه ما چا سره په خپله موجودۍ کې ما چا سره روغه نه ده کړې. د هغې په سبا باندې دې نه جامې وشلولې، دغه یې جامې هر څه دغه یې پرتې دي.